ګوله خو موږ صرف د احتجاج په دې ریکارډ کوو چې د کیمیسټ باندې 1% کم ټیکس لګېدلی دی. هغه که ډسټریبیوټر دی او که مطلب ریټیلر دی د 1% ټیکس ګورنمنټ د دوی نه چې دی د هغې په مد کې یې د چارج کول غواړي. نو هغې ټول زور که ته وګورې هغه الرېډي عوامو له که ډایرکټ نه ځي انډایرکټلي به هغو له عوامو له بیا ځي. دا اواز زموږ یوازې نه دی، دا صرف زموږ د پاکستان د غونډ عوامو اوازونه دی چې یاره مطلب ډایرکټ ټیکسونه خو هم دوی اپلای کوي او انډایرکټلي ټیکسونه چې دي هغه دوی په میډیسن کې الرېډي په عوامو اپلای کړي دي. موږ حکومت ته خواست کوو چې یاره کم از کم په دې نظرثاني وکړي. البته دغه یو خواهش لرو چې یاره حکومت کم ټیکسونه په میډیسن کې لګولي دي په هغې کې ستاسو د میډیا په توسط سره موږ یو څو خبرې وړاندې کوو چې په هغې کې ټیکس انکلوډ دوی لیکلی دی. پکار دی چې دا ټیکس په دې بوتل د پاسه پراپرلی منشن شي چې دا 10 روپۍ دی 15 روپۍ دی. اکثر په بیلینګ کې چې دی دا پرایس په دکاندار پسې راشي نه د هغې د قیمت پته نه لګي چې آیا دا ټیکس حکومت 10 روپۍ لګولی که نه دا ډسټریبیوټر یا دا کمپني زموږ د 50 روپۍ اخلي. زموږ حکومت ته خواسته چې دا ټیکسونه پراپرلی چې کوم انکلوډ لیکلی شي دا په دې باندې منشن شي چې کم از کم عوامو ته هم پته لګي چې په ما باندې څومره ټیکس حکومت لګولی دی ولې چې دا هغه انډایرکټلي دي. بل دویمه خبره دې سره موږ دا کوو چې آیا په مختلف شیزونو یا په نیوټریشن شو یا په ملکس باندې په پیو باندې چې دي هغه ریټس هم نشته. حکومت ته په دې شیزونو توجه ورکول پکار دي بجای د دې چې د کیمیسټانو په حساب باندې د 1% او 5% او 2% ټیکس ریټ کوي. نو دا غلطه ده. عظمت خان پی سی ډي ته دا پته شته چې یاره په سواد کې خو د ډېر ټیکس لیمیټیشن نه دی شوی. زموږ د سواد خو زموږ د سواد چې دی ظاهرشاه خان ستاسو په نوټس کې راولم د سواد په عوامو په نوټس کې راولم چې د 2023 پورې د سواد خلک د مزیو کې د 2023 کې به که مونږ ژوندي یو مړه وو نو تاسو ته پته لګي سواد تاسې مال ډې پی آر روان دی د سواد خلک به ټیکس الرېډي ورکوي. په تاثیر کېږي به دا چې هغه به سکروپین په 70 روپۍ ته به له 75 بیا ورکوي. د دې جل شربت شو د بل شربت شو دا به خامخا هغه ټیکس به ته په هغې کې لاګو کړې چې په دغه کې نه لاګو کړې دغه ټیکس به ته څه شي نه وباسي. د هغې به مونږ بیا شډل ډاون یا هړتال به بیا چې دا خلکو باندې دا ولې دا ټیکس راځي دا ټیکس دې ختم کړي. زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې دا ټیکس بالکل ختم کړي چونکې په ملکان ډویژن کې بلحال شته دی نه. موږ احتجاج د خپلو نور ملګرو سره کوو چې ټول پاکستان په دې باندې واضح اعلان کړی. نو نن په هغو له سبب په موږ باندې دلته دی موږ دا بالکل نه منظور او زموږ ته منظور نه دی. دا زموږ د هغې پورې به وي چې ټیم په دا ټیکس واپس اخیستی شوی نه دی. ښه اوس فلحال زموږ هسې جزوي احتجاج دی او که چېرې دا هغه اوږد شو خبره لا حل نه شوه نو موږ ورسره امکانونه هم وبند او زموږ مکمل هړتال شروع کېږي ورسره دا ورسره بیا طالبه خو دغه ټوله یوه ده اصل کې زموږ د ټول پاکستان د صدر د سعودیې لپاره به یو مومنټ شروع شوی دی چې په هغې کې مینوفیکچرر ډسټریبیوټر ریټیلر هولسیلر ټول شامل دي. ټول پاکستان کې شټل ډاون دی. په ملاکن ډویژن کې چونکې شټل ډاون په دې وجه نه دی چې دلته ټیکس لاګو نه دی. موږ د هغو سره یو علامتي احتجاج کوو د هغو ملګرتیا کوو. په فرض که دلته دا لاګو وي موږ اوس هم شټل ډاون احتجاج کوو. نن یو علامتي احتجاج دی په ټول پاکستان کې د فارما سیکټر سره چې د دوای سره څوک ریلیټډ دي ټول پکې شامل دي. نن علامتي دی که فرض که د نن نه بس دوی څه مذاکراتو دعوت ورکړو مسله حل نه کړه نو د 19 تاریخ نه به غیر معینه مدت لپاره بیا په ټول پاکستان کې احتجاج وي او دا به تر هغې پورې تر څو پورې چې دا مسله حل شوې ده. مسله د 1% یا د 0.5% د ټیکس نه ده. مسله د دې د ډاکومنټیشن ده. دا کار د پی آر دی. دوی زموږ نه اخلي چېرې هولسیلر به د ریټیلر نه اخلي ډسټریبیوټر به د هولسیلر نه اخلي مینوفیکچرر به د ډسټریبیوټر نه اخلي. په دې باندې لکه 1% ټیکس ورکوي خو 2.5% په دې باندې خرچه راځي. دې دپاره پوره یو دفتر پکار دی. په دې وجه موږ دا نه منو دا نامنظور دی. موږ د دې خلاف احتجاج کوو. राधा भाई जाना